باندې دی؟ په درې قسمو باندې دی. یو ته ویل شي تصدیق لغوي، بل ته ویل شي تصدیق شرعي، بل ته ویل شي تصدیق میزانی. شابس مولانا ته وقاسه تصدیق څو قسمه شو؟ دا ګوره خو یاد کې ښه مولانا تصدیق په څو قسمو باندې دی؟ شابس تصدیق لغوي، تصدیق شرعي، تصدیق میزانی. څو قسمه شو؟ اوس تصدیق لغوي دا په درې قسمو باندې دی. یو التصدیق بنفس القضیه دی، یو التصدیق بصدق القضیه دی، او بل دریم التصدیق بصدق قائل القضیه ده. شابس شابس تصدیق محمد امین په څو قسمو باندې دی؟ په درې قسمو باندې دی. تصدیق بنفس القضیه، شابس تصدیق بصدق القضیه، تصدیق بصدق قائل القضیه. وایي مولانا تصدیق بنفس القضیه څه ته وایي؟ تصدیق بنفس القضیه څه ته وایي؟ تصدیق بنفس القضیه دې ته وایي چې ستا یقین راشي چې دا جمله ده، دا قضیه ده، په دې باندې دې یقین راشي چې دې کې مبتدا مشته، خبره مشته، نسبت هم شته. لکه زید قائمون باندې دې یقین راځي که نه راځي چې دا جمله ده که نه؟ نو دغه ته څه وایي؟ تصدیق بنفس القضیه، چې قضیه ده، چې دا قضیه ده. اوس قطع نظر د دې نه چې آیا دا صادق دی او که کاذب دی، دې سره هم کار صادقه ده که کاذبه ده، دې سره هم کار نشته. خو نه دا خو پېژني چې نفس قضیه خو ده که نه؟ نو شابس نو تصدیق بنفس القضیه څه ته وایي؟ چې دا تسلیم کې چې دا قضیه ده، دا جمله ده. قضیه څه ته وایي مولانا؟ جملې ته وایي. پېښ شوی که نه؟ یعنی دا ومني چې دا قضیه مشتمله ده په موضوع، په محمول او په څه باندې؟ قطع نظر د دې نه چې دا نسبت مطابق واقع سره دی. د دې نه په فارسی ژبه کې تعبیر څه سره کېږي؟ بې باور کردن. شابس څه ورته وایي؟ باور کردن. شابس چې دا قضیه ده، بس چې باور دې راشي په چې دا قضیه ده. شابس نو دې ته څه ویلی شي مولانا؟ التصدیق بنفس. دویم تصدیق دی بصدق القضیه. شابس تصدیق بصدق القضیه څه معنا؟ چې یعنی دا محمول دی موضوع ته چې ثابت شوی دی، نو دا ثبوت په نفس الامر کې مرتب، په واقعه کې مرتب شته. پوهېږې که نه؟ دې ته څه وایي؟ تصدیق بصدق. مخکې خو صرف زید القائمون باندې د تصدیق راغی چې دا قضیه ده، جمله ده. اوس د یقین راشي چې مولانا دا قضیه صادقه ده. څه معنا؟ یعنی دې کې چې کوم قیام ثابت شوی دی زید ته، دا قیام په واقعه کې په خارج کې زید ته ثابت دی. تاسو په خبره باندې پوه شوئ؟ زید قائم. نو مخکې دې صرف قضیه ومنل که نه؟ اوس د دې قضیه صدق دې ومنل چې یعنی دا کوم محمول چې موضوع ته څه شوی دی؟ ثابت شوی دی. کوم خبر چې مبتدا ته ثابت شوی دی، نو دا په خارج کې مرته دی؟ ثابت دی. دا دروغ نه دی، دا رښتیا ده. نو دا څه شو مولانا؟ تصدیق بصدق القضیه. بل د تصدیق بصدق قائل القضیه، یعنی دا متکلم د دې قضیې، متکلم د دې خبرې، متکلم د دې جملې صادق دی، رښتونی دی. دې ته څه ویلی شي؟ تصدیق بصدق قائل القضیه. نو تصدیق لغوي څو قسمه شو؟ کم نو تصدیق بنفس القضیه فارسی کې معنا څه؟ باور کردن. او تصدیق بصدق القضیه راست دانستن. راست دانستن، رښتیا منل ده چې دا رښتیا دی. راست دانستن، رښتیا ګڼل، رښتیا ګڼل، راست دانستن. او دا دریم راستګو دانستن، رښتونی منل چې دا رښتونی دی دا سړی. پوهېږې؟ راستګو دانستن. پېښ شوی؟ باور کردن، شابس راست دانستن، راستګو دانستن. پېښ شوی؟ نو تصدیق لغوي څو قسمه شو مولانا؟ کم تصدیق بنفس القضیه، تصدیق بصدق القضیه، تصدیق بصدق قائل القضیه. پېښ شوی مولانا محمد امینه؟ اوس مولانا دا خو تصدیق لغوي و څو قسمو باندې شو. اوس تصدیق شرعي او تصدیق میزانی. میزانی معنا منطقي، چې منطقیان تصدیق څه ته وایي او اهل شرع تصدیق څه ته وایي. نو یو صدر شریعت دی، شرع
افریقایي مولا او یو علامه تفتزانی صاحب د شرقایت مولا د دې دواړو په خپل منځ کې په تصدیقي منطقي کې اختلاف دی صدر شریعت وی تصدیقی منطقی عام دی د اختیاری او اضطراری نه شخص صدر شریعت وی چې تصدیقی منطقی عام دی که اختیاری وي که اضطراری وي او تصدیق شرعی صرف اختیاری ته وی شخص تصدیق شرعی صرف اختیاری ته وی دا څوک وی صدر شریعت د صدر شریعت په نسبت باندې تصدیقي منطقي عام دی که اختیاري وي که اضطراري وي او تصدیق شرعي خاص دی چې صرف اختیاري ته وي په خبره زما پوهیږي څه مطلب مولانا یو سړی ستا په مخ کې پریوته نو دا پریوت چې هغه پریوته نو ته ستا علم پې راغی چې پریوته که نه تصدیق دی راغی که نه چې پریوته نو دا تصدیق ستا په اختیار کې راغی که بغیر د اختیار نه که ته یې منې که نه منې نو پوهېږي چې بس وغورځېده را پرېوته تاسو په خبره پوه شوئ نو دا اختیاري راغی که غیر اختیاري چې سار پاسېدې رڼا دې ولیده چې نور راختلی دی نو دا تا ومنل که نه غیر اختیاري یقین دی راغی نو چې کوم غیر اختیاري یقین وي دې ته تصدیق څه وایي مولانا منطقي وایي او چې په اختیار دی یو څیز باندې یقین راغی نو دې ته څه ویلی شي مولانا دې ته منطقي ویلی شي نو د صدر شریعت په نسبت منطقي څه شو عام شو که نه اختیاري ته ورغلی دی غیر اختیاري ته ورغلی دی دا څوک وایي صدر شریعت صاحب پوهېږې که نه تفتزاني صاحب څه وایي تفتزاني صاحب وایي نه تصدیق منطقي چې دی دا اختیاري ته وایي غیر اختیاري ته تصور وایي کم سیزونه چې یقین دی پې راغی خو اختیارا نه غیر اختیاري دي څه راغی پې یقین دی راغی سړی پرېوته یقین دی راغی چې پرېوته نو دا خو غیر اختیاري غوندې شو که نه نو دا څه شو تصوراتو کې دی تصدیق دی ته وایي چې ته دلیل ووایې پس د دلیل نه ستا پې څه راشي یقین راشي نو تفتزاني صاحب وایي دې ته څه ویلی شي تصدیق منطقي وایي چې اختیاري وي نو چې هر کله د تفتزاني صاحب په نسبت باندې تصدیق منطقي اختیاري ته وایي نو شریف بیا څه ته وایي نو تصدیق منطقي عام شو د اختیار په اعتبار سره نه چې شریف تصدیق دی ته وایي چې په خپل اختیار یو څیز ومني او منطقي دی ته وایي چې په اختیار سره ومني که بغیر د اختیار نه اضطرارا تا ته ذهن ته اوچت شو دې ته تصور وایي څوک وایي دا تفتزاني صاحب نو تاسو د صدر شریعت او د تفتزاني صاحب په منځ باندې په منځ کې په اختلاف پیش وی شاباس صدر شریعت څه وایي چې تصدیق منطقي که اختیاري وي او تصدیق شرعي اختیاري ته وایي تفتزاني وایي نه تصدیق منطقي اختیاري ته وایي چې کوم په اختیار سره نه راځي په اختیار یقین دی راغی هغه ته څه وایي تصور وایي ولې تصدیق دی ته وایي چې په اختیار سره په یقین دی راشي نو په اختیار چې یقین راځي شاباس هغه به تصدیق منطقي وي پوهېږئ پرون ما تاسو ته په شرقایت کې یو ټکی وکړو که ستاسو خیالي دا تصدیق مولانا دا راځي ستا نه اختیار نه بغیر دا وي همیشه دپاره غیر اختیاري ولې غیر اختیاري وي ما ته ګوره چې ته دلیل ووایې یا د یو انسان دلایل وورې په یو مسله باندې زر دلایل درته څه ووي اووي نو دا تصدیق بیا په دې مسله راځي که نه راځي نو دا تصدیق بیا که ته نه راولې نو بیا هم نه راځي که نه ستا نه بغیر د اختیار نه راځي نو دا تصدیق ګوره مولانا بغیر د اختیار نه انسان کې پیدا کېږي دا د زړه فعل دی دا ستا په اختیار کې نه دی خو چې دلایل کثیره وګوري نو دا تصدیق بې اختیاره قدري مولا ذهن ته څه راځي را کوزېږي ذهن ته بې اختیاره نو ته څنګه وایې چې تصدیق اختیاري او تصدیق اختیاري او تصدیق څه نو ما جواب پرون تاسو ته ورکړ چې په هر یو حالت کې دا په خپله نفس تصدیق سي دا نفس تصدیق په هر یو صورت کې اختیاري وي که غیر اختیاري وي غیر اختیاري وي خو دا اختیاري اسباب وي نو دا دلایل ته چې دی وکتل نو دا کتل خو ستا په څه کې دی
نو د دې کتلو نه پس چې کم تصدیق راځي نو دغه تصدیق ته زه اختیاري ولې وایم ځکه پس د کتونه پس د دلیل نیولو ستانه تا څه شو حاصل شو نو اگر که دا تصدیق غیر اختیاري طریقې سره سکیږي راځي خدا کم اسباب او کم لار چې ورته اختیار نو هغه لار به خالی نه وي کاغه اختیاري دی قائم کړي نو دا تصدیق ته زسوي او که هغه لار دی غیر اختیاري نو د تصدیق ته سوي څه مطلب نور چې اوخته نو دا نور ستا په اختیار کې نو چې ته پېښو چې ورځ ده نو دا تصدیق دی په ورځ راغی خو دا کم اسبابو د وجې نه غیر اختیاري اسبابو د وجې نه او چې ته په یو مسله دلایل ذکر کوي نو دا دلایل خو ستا اختیار کې دی نو بیا پس د دلایل د ذکر کولو نه چې په ستا یقین پې راځي نو د یقین ته زه څه وایم اختیاري ولې وایم ځکه چې هغه اسباب چې تا کوم ورته اختیار کړی دی هغه اختیاري دی اگر که پس د اسبابو نه دا یقین په خپله بې اختیاره راځي که ته نه م راولې نو څه کېږي راځي نور الله هم پې پوهې که پوه شوی مولانا نو تصدیق اختیاري او غیر اختیاري په اعتبار د نفس تصدیق سره په دواړو صورت کې تصدیق څه وي غیر اختیاري وي خو اسباب به خالي نه وي که اسباب اختیاري وو نو دا تصدیق چې پس د اسباب اختیاریه اختیارولو نه راغی دا تصدیق نو دې ته تصدیق ته زه څه وایم اختیاري او چې اسباب د تصدیق اسباب د یقین غیر اختیاري وو نو شابه دا کم یقین چې راغی نو دې ته هم زه څه وایم غیر اختیاري وایم پوه شوې نو مذهبونه څو شو مولانا یو مذهب د چا شو تفتزانی سے بل مذهب د چا شو صدر شریعت څه وایي تصدیق څه ته وایي صدر شریعت وایي تصدیق عام دی که منطقي تصدیق که اختیاري وي او که غیر اختیاري وي تفتزانی صاحب څه وایي تصدیق منطقي چې دی دا خاص دی اختیاري تصدیق څه وایي مولانا تصدیق وایي پوه شوې ښه اوس مولانا تصدیق شرعي په بل اعتبار سره لکه د تصدیق منطقي فرق یو خو په اعتبار د دې سره وشو چې صدر شریعت وی چې تصدیق منطقي عام دی که اختیاري وي ابراهیم صاحب او تفتزانی صاحب وی تصدیق منطقي چې دی دا نه تصدیق منطقي خاص دی چې اختیاري ته وایي او چې کوم تصدیق بغیر د اختیار نه راځي هغه وایي زه تصوراتو کې داخل ویم تصدیقات نه ویم دا څوک وایي تفتزانی صاحب په خبره باندې پوه شوئ نو بیا ما دوی ته ووایي چې مولانا دا تصدیق په دواړه صورت کې غیر اختیاري دی شابه تصدیق دا تصدیق ستا په اختیار راځي دا یقین که غیر اختیار دا غیر اختیاري خو د اسباب به خالی نه وي ابراهیمه د اسباب به یا اختیاري وي که اسباب غیر اختیاري وي نو هغه یقین چې د اسباب غیر اختیاري د وجې نه راغی نو هغه ته هم زه څه وایم غیر اختیاري او چې اسباب تا استدلال ونیو تا وکتل یو څیز ته متوجه شوي نو پس د توجه او پس د استدلال نه کوم څیز حاصلېږي هغه یقین راځي نو هغه یقین اگر که غیر اختیاري دی خو هغه اسباب خو څه شو اختیاري شو خو حق د چا خبره ده حق د صدر شریعت خبره ده چې تصدیق منطقي عام دی که اختیاري وي ولې ځکه منطقیان تصدیق چې حکم پکې وي هغه ته دوی څه وایي تصدیق وایي که تصور وایي تصدیق وایي نو د صدر شریعت خبره صحیح دی د تفتزانی صاحب خبره څه ده مولانا کمزوري ټیک شو اوس فرق په منځ د تصدیق شرعي او تصدیق څه منطقي کې خو یو فرق خو مې تاسو ته وکړو که نه یو فرق دا چې اختیاري او غیر اختیاري قید شرعي څه وي اختیاري وي او منطقي عام دی که اختیاري وي که غیر اختیاري وي لکه په د صدر شریعت په مذهب په بنیاد باندې دویم فرق دا دی مولانا چې تصدیق شرعي که ستاسو خیالي تاسو ویلی دی چې تصدیق په شرع کې څه ته وایي هو تصدیق الرسول صلی الله علیه وسلم فی کل ما جاء به الرسول یا فی کل ما علم مجیه به بالضروره من حيث انه جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا تصديقا جازما استدلاليا كان او تقليديا غير مقترن باماره التكذيب وګوره دا شرعي تصدیق دی شرع کې تصدیق ګوره بكل ما جاء بكل ما علم مجيء کنه
به په ټولو هغه څیزونو باندې ایمان راولي چې د رسول الله راتلل پیسه شوی دی شوی وي بالضروره بالقطع یا بالبداهه او منطقي تصدیق دی ته وایي چې ټول شرع به مني منطقي تصدیق خو دې ته وایي چې زید قائمون دی ومنلو هم څه شو تصدیق شو الصلاة واجبتون دی ومنه هم څه شو تصدیق شو الزکات واجبتون دی ومنه هم څه شو ولې تصدیق منطقي دی ته وایي چې مبتدا ته خبر سوي ثابت وي نو که هغه کل شرع وي او که بعضې شرع وي نو په کل شرع باندې یقین کول پیش کنه کل شرع منل هم تصدیق منطقي دی بعضې شرع منل که شریعت نوي غیر شریعت هم تصدیق منطقي دی څه معنا النارو پیږي کنه مضیتون اور رڼا کوي النارو مضیتون النارو محرقتون دا تصدیق څه دی او تصدیق شرعي دی پوه شوې مولانا نو تصدیق شرعي شابس خاص دی او تصدیق منطقي څه دی مولانا عام دی تصدیق منطقي ولې خاص تصدیق شرعي خاص دی او تصدیق منطقي عام دی ځکه چې تصدیق شرعي صرف شرعیاتو منلو پورې تعلق ساتي او منطقي عام دی که د شرعیاتو نه وي که د غیر شرعیاتو نه وي پوهېږې که نه بل تصدیق منطقي بجميع شریعت وي او که په بعضې شریعت وي او تصدیق شرعي چې ټول شرع دی نه وي منلی د بعضې منلو ته مصدق ویلی شي ټول شرع منل پکې څه دی مولانا شابس بل فرق تصدیق منطقي اختیاري وي او که غیر اختیاري وي نو ابو طالب هم څو مصدقو منطقي تصدیق ورته وکونو خو شرعي تصدیق ورته نو ولې شرعي تصدیق دی ته وایي چې په اختیار سره ومني تسلیم هم کي یعنې قبول هم کي پوهېږې که نه بل مولانا تصدیق منطقي عام دی که ستاسو خیالي جهل مرکب تم څه وایي تصدیق منطقي وایي تقلید تم تصدیقي منطقي وایي ظنیاتو تم تصدیقي منطقي وایي یقینیاتو تم تصدیقي منطقي وایي او تصدیق شریک صرف د څه نوم دی د یقینیاتو نوم دی که نه څه مطلب چې ته زید قائمون وی زید په حقیقت کې ولاړ دیمني او ته څه وی زید قائمون وی خو ستا په خیال کې ولاړ دی نو هم تصدیق منطقي شو که نه شو خو تصدیق شرعي چې صرف یقین صورت کې تصدیق وي چې یقیني څیزونه مني پوهېږې که نه شرعي وي او یقیني وي که ظني وي او که جهل مرکب وي نو هغه ته څه نشي ویل کېدی مولانا تصدیق شرعي نشي ویل کېدی تاسو پوه شوئ بل مولانا په تصدیق شرعي کې تسلیم او انقیاد او اطاعت هم ورسره څه دی قبول هم ضروري دی او تصدیق منطقي چې صرف زید قائمون وی که ته یې منې خو که نه منې خو چې صرف قول دی وکړو نو تصدیق منطقي شو او تصدیق څه نه شو مولانا شرعي نه شو پوه شوئ د تصدیق منطقي او د تصدیق شرعي په فرق باندې شابس اوس کم فرق راغی تصدیق شرعي خاص دی صرف شرعیاتو پورې او منطقي عام دی که شرعیاتو منل وي که غیر شریعتو منل وي که کل شریعت منل وي که بعض شریعت منل وي که عین شریعت وي که غیر د شریعت وي بل تصدیق منطقي کې اختیاري وي او تصدیق شرعي اختیاري به وي بل تصدیق شرعي کل شریعت به منې د بعضې شریعتو منلو سره سړی ته مصدق مؤمن نه ویل کېږي او منطقي که بعضې شریعت وي که کل شریعت وي او که د سره شریعت نه منې خو چې زید قائمون وی نو څه شو او بل څه مې ووي تصدیق منطقي شابس اختیاري او غیر اختیاري او تسلیم ورسره وي او که تسلیم ورسره نه وي او تصدیق شرعي کې څه ضروري ده مولانا شابس ورسېدی اوس ووایه الحكم منه اجمالي شابس التصديقات الحكم منه اوس مولانا الحكم کې الف لام راغلي دي سره راغلي دي الف لام نو دا الحكم کوم حکم ورنه مراد دي
الف لام یو معهود حکم تصدی مولانا نو مخکې تاسو ویلې د تصوراتو کې چې العلم اما ان كان معه نسبت نو فتصديق والا فتصور او سلم کې تاسو سویل دي ان كان اعتقاد النسبه پوهیږئ کنه فتصديق وحكم کچرته اعتقاد د نسبت وي نو دې ته تصدیق وي او دې ته سم وي حکم وي والا او که اعتقاد د نسبت نوي نو فتصور صدې مولانا نو الته تاسو ویلو چې ورسره عقیده د نسبت وي یعنی نسبت د قائم کړي وي چې زید ولار دی دا دې ته کې ورسره وي نو فتصديق وحكم دې تسوي او حکم ورته وي تصدیق او حکم ورته وي او کچرته اعتقاد د نسبت پکې نوي نو فتصور صورته وي نو اوس دلته وی الحكم نو د حکم نه کوم حکم مراد ده هغه حکم چې په تصوراتو کې درته سویلو چې عقیده د نسبت وي نو هغه ته تصدیق او سوی حکم نو دا حکم مترادف د چا سره مولانا تصدیق سره د تصدیق ته حکم وي او د تصدیق ته تصدیق وي نو دلته چې راغی الحكم نو کوم حکم مراد ده ورنه حکم نه کوم حکم مراد ده مولانا تصدیق کوم ځای کې ذکر شوی دی اغه تصورات او فباس کې چې امکان اعتقاد النسبه فتصديق وحكم ک اعتقاد د نسبت وینو دي تسویل شي مولانا تصدیق او سویل شي حکم ویل شي پوه شئ نو الف لام پکې سره راغی احدی راغی کرانه غي نو دلته کې کستا سو خیالي عنوان چې کې خود التصديقات شبس عنوان یې سکی خودوس التصديقات نو پکار خدا او چې سائل سوال کوي چې تقسیم هم د تصدیقات وي کړي وي کنه تصدیقات تقسیمي کنه اجمالی ته اوستا تفصیلی ته نو دلته کې حکم تقسیمي ګوره وی عنوان کې خدا تصدیقات اوس وی الحكم منه اجمالی ومنه تفصیلی حکم یا اجمالی دی نو تا ته وی چې حکم عین تصدیق دی کنه تصدیق اجمالی او تفصیلی شبس حکم اجمالی تفصیلی دواړه څه دی مولانا یو شی نو الحكم ولی یو شی دی ځکه مخکې تا ته ویل دي چې فتصدیق وحكم ک اعتقاد د نسبت وی تصدیق مرتوی حکم مرتوی نو دلته کې چې الحكم تقسیمي اجمالی او تفصیلی تا ته سو خود چې دا اجمالی تفصیلی ته څه تقسیمیږي حکم نو دا حکم څه شی دی تصدیق دی نو تصدیق دوه قسمه شو اجمالی او سو دو حکم دو قسمه کېدل دا د تصدیق دو قسمه کېدل دي ځکه چې دا حکم او تصدیق کې څه نشته نو سړی سوال کوي وی مولانا اسه درد سر شان دي جوړ نکو څه دي جوړ کو درد سر دي جوړ کو چې تصدیقات د تقسیمو اجمالی او تفصیلی ته خدا سے بده ویلو چې تصدیق اما اجمالی و اما نو الحكم اما اجمالی و اما تفصیلی و چې حکم یا اجمالی وي نو د حکم تقسیم چې کوي اگر کدا تقسیم د تصدیق دی خو چرته ډایرکټ تصدیق کې تقسیم کول او چرته حکم کې تصدیق کول دا عنوان دی ولی بدل کو چې څنګه عبارت د کې خود چې التصدیقات او تصدیقات ویلې بده و چې دا منه اجمالی و منه تصدیقات یا اجمالی وی یا تفصیلی وی منها اجمالی و منها تفصیلی انداسې بده ویلو چې تصدیقات چي دي منها بعضی د تصدیقاتو نه اجمالی ده و منها بعضی د تصدیقاتو نه څه دي داسې بده ویلو تا خو درد سر راته جوړ کو تا وی چې الحكم دا حکم چي دي منه اجمالی ده و منه تفصیلی د ابراهیم پېښوي دا درد سر تا ولي پیدا کول دي جوړ کو دی وی ګورا وی چې په شوتلو کې واهه کې دې کوم څه دی چل دی نو چې زه تصدیق نه تقسیمو اجمالی او تفصیلی ته حکم تقسیمو اجمالی او ستا تفصیلی ته نو دې کوم چل دی کنه نو هغه چل دا دی مولانا چې دو مذهب دي په تصدیقاتو کې شابه سو مذهب دي یو مذهب د حکماو دی یو مذهب د چا د قطب الدین رازی صاحب دی سو مذهب شو حکما سوی حکما وی چې تصدیق ګوره صرف د حکم نه عبارت دی د دې نسبت نه عبارت دی تصدیق څه ته وایي دا دی او د تسوي
پوهیږئ دا او یا دی چې په کلام کې راځي دې ته څه ویلی شي پاتې شو موضوع محمول دا خو په تصور کې وي ښه بس دا خو په څه کې وي په تصدیق کې څه زیات شوی دی دا او دی دغه نسبت زیات شوی دی که نه زیات شوی نو دا تصدیق عبارت دی د حکماو په نسبت باندې د صرف حکم نه د صرف نسبت نه نو دې ځکه وایي چې التصدیقات و تصدیقات الحکم حکم نو تصدیق مترادف شو حکم سره او حکم عبارت د صرف نسبت نه دی نو معلومه دا شو چې تصدیق د دې په نسبت باندې د حکماو تصدیق بهتر دی غوره ده مذهب د حکماو ځکه چې تصدیق د حکماو په نسبت صرف د نسبت نه صرف د حکم نه څه دی مولانا عبارت د ابراهیم پیش وي او قطب الدین رازی څه وایي قطب الدین رازی وایي چې نه تصورات ثلاثه سره د حکم یوم اول به تصور د موضوع کوي د زید بیا به تصور د قائمون بکې پوهیږئ بیا به تصور د دا او دی بکې بیا به حکم لګی چې زید ولاړ دی نو څو څیزه شو اول نفس تصور د موضوع بیا تصور د محمول بیا تصور د نسبت بیا به په یقین کې لګی به چې زید ولاړ ګور اول د زید تصور بیا د ولاړ بیا د دی تصور بیا به وی زید ولاړ شبس دی نو دا څه شو مولانا څو څیزه شو څلور تصور د موضوع تصور د محمول تصور د نسبت او حکم بیا حکم په لګول تاسو سپیشل نو څو څیزه شو نو د قطب الدین رازی په نسبت باندې تصدیق د څلور څیز نه جوړ دی او د حکماو په نسبت باندې دا تصورات ثلاثه ورته شرط دی تصدیق عین حکم ته وي بس خو حکم به کله لګي چې تصور د موضوع د محمول او د نسبت د کړي وي نو دا شرط شو دا درې او دا حکم څه شو نو تصدیق د حکم نه عبارت دی خو تصورات ثلاثه به ورنسکی شرط دی ورته دا د چا پنيس د حکماو پنيس پوه شو نو تصدیق د نفس سره عبارت شو د نفس نسبت او د نفس حکم نه تمشته شابس نو رسید ابراهیم ذهن کارو کو خا مذهب د حکما دوک نشي ګوره د مذهب د حکماو په مطلب پیښوي تصورات ثلاثه شرط دی او تصدیق یو شی دی بس دا حکم چې زید ولاړ دی دا د حکم دی ولګو کنه د دې د ګوره دوه حیثیت د پدې پی نشي اسنه چې پوي نشي یو تصور د موضوع دی یو تصور د محمول دی یو تصور د دې دی اول به بیل بیل د درې واړو سکی بیا به تصور کې بیا به دوی هغه ترتیبي چې زید ولاړ دی هغه دې سره به پیسې لګي حکم بلګي نو مخکې نه به تصور د دی بکې کنه بیا به حکم نو دغه حکم لګولو تسوي تصدیق وي او دا تصورات ثلاثه ورته څه دی مولانا شرط دی پېښوي نو اوس دی اووي چې زما په نسبت باندې کم مذهب غوړه دی د حکما هغه حکما شابس تصدیق د نفس حکم نه عبارت اخلي نو ځکه دې تقسیم د حکم کوي چاته اجمالی او تفصیلی تا نو حکم خیال دی کنه یو چه دی کنه د درې تصورات څلور سيزونو نه عبارت دی چې حکم او درې تصورات نه نو مذهب د امام چې دی ولی پری خود مذهب د امامي ولی پری خود وجه د پری خودلو راته وایا د قطب الدین رازی مذهب به غلطي نو ځکه یې سکه د حکما مذهب چې اختیار او دا غلطي ولی د پکی نو شابس مذهب د امام قطب الدین رازی کی غلطی ده دا غلطی ولی ده پکې کوم ځای کې غلطی ده چې هغه پری خودو او مذهب د چا اختیار کو حکما اختیار کو مولانا دا غلطی ده پکې کچره مذهب د امام حق شي نو تصدیق به بیا یو امر اعتباری شی به جوړ شي شابس تصدیق بس شي څنګه امر اعتباری شي ځکه مولانا تصور د موضوع تصور د محمول تصور د نسبت دا د مقولې د کیف نه دی تصورات د کم مقولې نه دی مولانا دا یو کیفیت دی په ذهن کې راځي کنه راځي او دا حکم لګول پیچې دی او دا مقوله د فعل نه دی شابس دا د مقوله د څه نه ده فعل نه نو یو شی د دوه مقولونو جوړې دي شي
تصدیق چې ته هم د مقوله د کیف نه جوړې او هم د مقوله د فعل نه جوړې نو مقوله د کیف چاته محتاج نه دی فعل ته او فعل چاته نه دی محتاج او مرکب به اعلی مثال یو چیز به مرکب حقيقي به جوړ شي چې د دوی د اجزا په منځ کې یو بل تسوي سیمټ خوختو ته محتاج دی خخت سیمټ ته محتاج دی اله کوټه ورنه جوړیږي کنه چې یو وایزه ته نه محتاج بل وایزه ته نه محتاج نو دینه مرکب اعتباری به جوړیږي که حقيقي مرکب نو شابس نو کچرته تصدیق عبارت شي د تصورات ثلاثه سره د سره حکم نه نو حکم هو د قبيله د مقوله د فعل نه دی او دا تصورات د مقوله د کیف نه دی نو د دوه مقولونه یو شی چې جوړیږي نو دا مقولې خو په خپل منځ کې یو بل ته نه دي محتاج نه دي نو چې د دوه غیر محتاجین نه یو شی جوړیږي اسی پرځي شی وای کا اوس د دیوال سره مې کول او مې لګوځان پېښوي نو دا اوس حقيقي مرکب شوم دیوال سره کې اعتباري ولی دیوال ما ته نه دی محتاج د دیوال ته نه محتاج نو داسې چیز نه چې کم چیز جوړیږي نو هغه سي مولانا مرکب اعتباري وي نو یو بدیت بشي سبشي یو بدیت بشي دویم بدیت په مولانا دا بشي چې تصدیقات به د تصوراتو نه حاصل شي شابه تصدیق به د څه نه حاصل شي څنګه تصدیقات به د تصوراتو نه حاصل شي مولانا ابراهیم صاحب تصدیقات به ځکه د تصوراتو نه حاصل شي چې تصورات ثلاثه اجزا ورته نه ګرځیدا او کل د جز په وجه جوړیږي کنه جوړیږي نو چې اجزا تصدیق معلوم شو ولی معلوم شو ځکه اجزا یې معلومو چې موضوع محمول نسبت نو تو وایا چې علما وایي چې تصدیق د تصور نه حاصلېږي تصور نو کچرته تصورات ثلاثه د اجزا وګرځي د چا د پاره د تصدیق د پاره نو تو وایا چې تصدیق حاصل شو کسب د تصدیق شو د چانه او حالم کې د دوی په نسبت باندې دا خبره ده چې شابس تصدیق د تصور نه حاصلېږي تصور نو دلته تصدیق چې جوړ شو د دې اجزای تصور شو نو اجزا چې معلوم شو کلم څه شو معلوم شو نو د کل معلومواله د چانه د معلومواله نه پیدا شو د اجزاونه نو معلومه ده شو چې تصدیق د چانه معلوم شو او تو وای تصدیق د تصور نه معلومیږي نو که تصدیق ته عبارت د تصورات ثلاثه نه کی نو بیا خو مثلا کل د چانه معلوم شو اجزا معلوم شو نو کلم څه شو نو تصدیق د تصور نه څه شو بیا حاصل شو که حاصل نشو نو اکتساب د تصدیق راغی د تصور نه او اکتساب د تصدیق د تصور نه بعد دا باطل دی ځکه دا قاعده ده چې تصور د تصدیق نه حاصلېږي تصدیق د تصور نه حاصلېږي او که تصدیق عبارت شي د تصورات ثلاثه سره د حکم نه نو کل بشي تصدیق کنه او دا تصورات ورته شي اجزا بشي کنه او کل خدای اجزا ونسي جوړ وی حاصلي مکتسبي پیش وی کنه بل مولانا تصورات ار یو تصور د موضوع ځان لیلم دی تصور د محمول تصور د نسبت ځان لیلم دی سو علم شو او پویږي کنه نو تصدیق د علوم متعدده یو علم شو کبیا ګڼ علوم شو ولی ځکه چې تصدیق عبارت د سلور سیز نشي یو حکم یو تصور د موضوع بل تصور د محمول بل تصور د نو تصدیق سو علم شو سلور نشو درې پکې تصورات دی یو پکې تصدیق دی نو سو علوم شو او تصدیق یو علم وی که ګڼ علوم یو علم وی کنه تاسو په خبره باندې پیښ وي نو کچري مذهب د قطب الدین رازی صاحب صحیح شي نو یا خو به تصدیق مرکب اعتباری بشي او یا به اکتساب د تصدیق براشي د تصوراتونه او یا به تصدیق علوم متعدده بشي حالن کې تصدیق بسيط دی که علوم متعدده دی مولانا درې سلورم بدیت بدارا شي مولانا چې تصورات د باج علماء په نسبت باندې غون تصورات د بدیهیاتو نه دی تصورات بدیهی دي کستا سو خیالي وي تصدیقات څه دي نظری دي نو چې تصدیقات نظری شو تصورات څه شو بدیهی شو نو بیا دا خبره جوړیږي ځکه چې تصدیقات هم جوړ شو د چانه تصورات نو تصورات بداحت دا مستلزم د تصور بداحت د چا لره تصدیقات لرا نو سو بدیت د قطب الدین رازی په مذهب سلور بدیت نو د دې وجنه د مذهب د قطب الدین رازی پرې خود مذهب د حکمای غورک چې تصدیق ګوره تصورات ثلاثه ورته شرط دی تصدیق د دغه یو سیز نوم دی چې حکم دی نو مقولات متباینه نم جوړ
نشو اکتساب د تصدیق هم د سن رانغی د تصوراتو نه رانغی ولی تصورات خورته اجزا نشو کنه او بل تصدیق علوم متعددم نشو بل تصدیق بدهیم نشو ځکه تصورات بدهی دی کنه نو که تصوراتو نه جوړو نو بیا وسه شوی مولانا تصدیق به بدهی شوی او پیش وی ټیم پوره دی ښه بس به